سنت چې دا نه دي پرېښول پکار د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنتو کې الله تعالی ډېر انتهایی خوږوالی ایښی دی. زه در سره یو صحابي واقعه شیر کوم، له هغې نه مخکې در سره یو خبره کوم. مخکې ورځې موږ یو ځای ته دعوت ته لاړو، نن سبا خو څه ووایم دعوتونه ډېر دغه شي دي. هلته داسې یو ترتیب و چې ټول خلک څومره ولس چې وو هغوی به ولاړې روټۍ خوړل، لکه ترتیب یې داسې جوړ کړی و. نو مونږ ما سره ډېر ملګري وو، مونږ ورته ډېر زیات سوچ وکړو. زموږ ملګري سره رومال و، هغه رومال هغه پنډال کې داسې واچو او مونږ پکې ښکته کېناستو او روټۍ مونږ په ځمکې وخوړله. نو مونږ ته چې خلکو وکتل نو ډېر زیاتو خلکو داسې چل وکړو چې هغه هم خپل چادرونه واچول او ښکته کېناستل. ترتیب یې داسې و چې پلیټ کې به چاول ځان له واچوي یا سالن واچوي نو ولاړې به وکړي. نو څومره ګناه دی او طب حضرات وایي چې په ولاړې روټۍ خوړل دا صحت لپاره هم ښه نه مضر وي، ډېر نقصانیان دي پکې. نو او د سنت هم خلاف ته او د ادب هم خلاف ته او ګناه هم دی پکې. نو ملګرو نن موږ دې معاشرې ته ورسېږو، دې وخت ته ورسېږو چې موږ په دې فخر کوو په ولاړې روټۍ خورو. څوک چې کښېني هغه سره خلک خاندي. نو تاسو به خپله هم د دې خیال ساتئ او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت چې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت چې دی دا نه دي پرېښودل، دا اپناول پکار دي. نو دې سره واقعه شیر کوم. یو صحابي و، په دې وخت مشر ګورنر هغه دعوت کړی و او ډېر خلک یې پکې غوښتلي وو، ډېر داسې مشرانو، کشرانو، امیرانو، غریبانانو ټول پکې مدعو وو. نو صحابي رسول چې کله لاړ او په دسترخوان کېناست، ډېر انتهایي پروتوکول دی او ډېر غټ خلک ناست دی او نوکران دي، هله ګوله ده. نو دې صحابي رسول نه یو لقمه ارتاوه شوه په دسترخوان ولګېدله. نو دې صحابي رسول دا لقمه واخیستله او ویې خوړله. نو خوا کې یو کس ناست و، د هغو چوکیدار و څوک و، هغه ورته وویل یا د خدمت و چې دا دغه دی، دا د بادشاه دربار دی او دا ډېر انتهایي غټ خلک ناست دي، خلک خاندي، دا نواله مه اوچتو، دا نوڼۍ پرېږده په دسترخوان منې. نو د هغه صحابي الفاظ څو هغه څه الفاظ مخې نه وویل. هغې وی اترکو سنت حبیبي لهؤلاء الحمقاء، زه د نبي اسلام سنت پرېږدم د دې لیونو لپاره. حمقاء الفاظ ورته استعمال کړل چې د دې لیونو لپاره زه سنت پرېږدم. نو هغه نوڼۍ اوچته کړه دسترخوان نه، هغه یې وخوړله. نو ملګرو نن تاسو سره خبره داسې شیر کوم چې کله هم داسې محفل راشي، داسې دغه راشي، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت چې دی هغې ته ترجیح ورکړو. چې موږ او تاسو د نبي اسلام سنت ته ترجیح نه ورکړو، د انګریزانو کومې خبرې چې دي، انګریزانو کومه فلسفه چې د هغه اپناوو، نو موږ به کومې معاشرې ته ځو، زموږ زامن به موږ نه څه تربیت اخلي. دې سره سره یو خبره تاسو ته دا وکړم چې سړي نه لقمه ارتاوه شي، آیا که کته داسې یو ځای باندې هغه ولګېده، هغه ناپاکه شي، خرابه شي، نو بیا خو سړی اوچتې کړي او په سیټ باندې کېږي، یا هغه داسې دسترخوان باندې داسې لاندې ترتیب خراب وي، هغه نوڼۍ کته ولګېږي، اوچتولو قابله نه وي، د خوراک قابله نه وي، نو بیا یو سیټ د انسان کېږي. چې سړي نه نوڼۍ ارتاوه شي یا چاول ارتاوه شي یا غوښه ارتاوه شي او کته د اوچتولو د هغې ترتیب وي، نو پکار دا ده ثواب دی پکې چې هغه انسان اوچته کړي او وخوري. ملګرو تاسو ته پته ده صحابي رسول بیا تابعین، تبع تابعین، فقها، مفسرین، ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت چې هغې له انتهایي ترجیح ورکړل ده. نو موږ هم تاسو له پکار ده چې موږ ترجیح ورکړو، نه کې د معاش کوم مغربي کوم ترتیب چې دی، کوم چې د هغو مطلب په ولاړې روټۍ خوري، کوم چې هغو کار کوي ساری مل هغه پاکستان کې اسلامي ممالک کې او موږ شوق سره اپناوو. نو موږ له پکار ده چې موږ هغه طریقې کوم چې نبي اسلام ښوولي دي هغه اپناوو، او هغه طریقې کوم چې نبي اسلام نه بعد صحابه وښوول دي هغه اپناوو، تابعین وښوول دي، زموږ علما موږ ته ښيي هغه اپناول پکار دي، نه کې د انګریزانو طریقې چې انګریزانو لباس ته موږ متاثره شو، ویښته سمې انګریزان کټونه وي، د سنت انتهایي خلاف دي، بالکل عجیبه قسم باندې ویښته کټ کوي. نو موږ تاسو نه ده پکار چې موږ هغسې ویښته کټ کړو، او هغوی چې کوم لباس اغوندي موږ له پکار دی چې موږ هغه لباس نه اغوندو. ملګرو نن دا عمره وه، انشاءالله بیا ملاوي.